بسم الله دا نو بسم الله چې دی نو دا په دې کې خدای چا اختلاف نشته دی چې بسم الله غني د قرآن آیات نه دی دا د قرآن مجید آیات دی سورې نمل کې چې دی نو راغلی دی او اختلاف په دې کې شته دی چې آیا دا بسم الله د سورت نه جز دی او که نه دی د دې ټولو سورتونو نه جز دی او که نه دی نو په دې کې اختلاف دی امام ابو حنیفه رحمه الله وایي نه دا دین جز نه دی امام شافعي وایي دا د سورې فاتحې نه چې دی نو جز دی او د هر چا لپاره چې دی نو خپل دلایل دي اوس چې څوک بسم الله د فاتحې نه جز ګڼي نو هغوی به چې دی نو که بسم الله د فاتحې سره جز ګڼي نو آیاتونه خو صحیح شو سبع مثانی شوافیو په نسبت باندې او که څوک چې دی نو دا بسم الله د صورت نه جز نه ګڼي نو بیا به څنګه آیاتونه پوره کېږي تاسو دې ته وګورئ په دې انعمت علیهم د پاسې هلته 5 کړی دی 5 مو لیدو انعمت علیهم باندې نو ګول دایره نه جوړه کړې صرف 5 کړی دی د دې مطلب دا دی چې په دې کې اختلاف دی چې دا د بعضې په نسبت باندې دا آیات دی او د بعضې په نسبت باندې دا آیات نه دی نو چې چا په نسبت باندې آیات نه دی نو هغه به ورسره بسم الله یو ځای کوي او چې چا په نسبت باندې چې دی نو آیات نه دی نو هغوی بسم الله جدا دی او په انعمت علیهم باندې دلته آیات دی نو ځکه پکې چې دی نو دا آیات پکې نه ده جوړ په دې کې اختلاف دی نو ښه خبره دا ده چې بسم الله دا د فاتحې نه جز نه دی دا جدا چې دی نو آیات دی او د صورت په شروع کې صحابه کرام وایي موږ به چې یو صورت ختم شو نو بل صورت به چې شروع کوو نو د هغې په منځ کې امتیاز دپاره به چې دی نو بسم الله موږ ویله بسم الله نو چې کله قرآن د شروع کې ته نو قرآن د هغې نه مخکې به اعوذ بالله کې ځکه د قرآن آیات دی د قرآن حکم دی فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله کله چې ته قرأت او تلاوت د قرآن شروع کې نو په الله سره به شیطان نه پناه غواړي نو اعوذ بالله به وایې خو چې کله اوس جاری تلاوت روان دی جاری دی او یو سوره ختم شو بل سوره شروع کیږي نو هلته بیا اعوذ بالله نه کوي هلته به څه کوي هلته به صرف بسم الله کې چې د هر صورت د پاسه چې دی نو لیکلی شوی ده او د سوره توبې د پاسه نه لیکلی شوي نو هلته به چې دی نو بسم الله نه کوي هلته به چې دی نو سیده براءة من الله هغه ځای نه به چې دی نو سیده شروع کوي نو دا ځان نه یو آیات دی د هر صورت د بل صورت نه په دې باندې پیژندلی کېږي چې د هغې په اول کې به چې دی نو بسم الله لیکلي نو دا خبره شوه اوس بسم الله ته ګورئ په دې بسم الله کې اول چې دی نو بې ده که بې ورته وایې او که با ورته وایې دا په دو معناګانو باندې راځي با او بې په معنی د استعانت چې واخلې استعانت وایي امداد طلب کول نو بیا به معنی داسې کې چې امداد غواړم په نوم د الله چې رحمان و رحیم دی امداد غواړم په نوم د الله چې رحمان و رحیم دی او که په معنا د مصاحبت باندې واخلې خلک دا مانم کوي نو بیا به معنا داسې کوي چې سره د نوم د الله نه چې رحمان و رحیم دی او دریم دا چې په دې بسم الله کې په دې بې کې دننه یو پټ لفظ پروت دی هیډن لفظ دی خفیه لفظ پکې پروت دی چې هغې ته وایي ابتدئو ابتدئو په دې کې پټ پروت دی دا ابتدئو معنی دا ده چې شروع کوم په نوم د الله چې رحمان و رحیم دی او دا اسم یې ولې وویلو نو اسم یې وایي چې دی نوم ته دا بالله یې ولې نه ویلو چې داسې ویلو چې بالله الرحمن الرحیم دا اسم یې پکې ولې وویلو دا بالله یې ځکه ونه ویلو چې بالله ته ووایې نو بیا به معنی داسې جوړېږي چې قسم په الله چې رحمان الرحیم دی ځکه بالله د قسم دپاره راځي تالله والله دا د قسم الفاظ دي نو دا ځکه خو د قسم نه دی نو بالله یې چې دی ونه ویلو او دا طریقه او دا حکم الله تعالی په دې
د علق په دې اولنی آیات کې کړی خپل پیغمبر ته حکم کړی دی چې اقرا بسم ربک الذی خلق ولول پنوم در خپل او دغه شانته کې دا طریقه چې د بسم الله دا په خوانو پیغمبرانو کې چې د نور روانه ده چې هغه به هم سکار شروع کوو نو هغه به هم د بسم الله نه شروع کوله لکه عمل کې سبانه د بلقیس سلیمان علیہ السلام چې وته خط ولېګلو نو هغه سوی انی القی الی کتاب کریم وانه من سلیمان وانه بسم الله الرحمن الرحیم عمل کې سبانه ده هغه خپل د کابینه راټول کړل یا ایها الملأ انی القی الی کتاب کریم ما ته عزتمن خط راغلی دی او دا خط د طرفه د چانه ده انه من سلیمان انه بسم الله الرحمن الرحیم نو دا طریقه په کوم ځای کې وه په خوانو پیغمبرانو کې را روانه وه چې الله تعالی په خوانو پیغمبرانو ته هم دا حکم کړی و چې تاسو د بسم الله نه شروع کوئ نو هغه طریقه الله تعالی خپل آخرني پیغمبر ته وښودله چې ته به چې دی نو بسم الله ووایې نو بسم الله دا چې دی نو حکم الله تعالی په خوانو پیغمبرانو ته هم کړی او نبي علیه صلات وسلام ته هم کړی دی نو د بسم الله معنی څه شوه ابتدي و معنی چې واخلې نو معنی به داسې کوي چې شروع کوم په نوم د الله سره په نامه د الله سره بل لفظ دی الله د بسم نه پس دی الله دی نو دا الله د الله تعالی صفتی نوم نه دی دا ذاتی نوم دی دا اسم عالم دی اسم ذات دی لکه یو د سړي خپل نومي یو چې دی نو صفتی نومي اوس مونږ چې دی نو مستقیم ته مستقیم وایو د دې خپل نوم چاته معلوم دی او احسان الله دی نو دا مستقیم او دا پیر چې ورته وایو دا صفتی نوم دی او د دې پراپر ناون چې دی نو هغه احسان الله دی احسان الله مخکې اوس د یو بل لفظ هم ویلو خاورې اوس ویلو خاورې احسان الله خاورې هو څه نوم خاورې نو خاورې مطلب دا دی چې مستقیم وایي چې د خاور نه پیدا یم او خاور له به ځمه او د دې پراپر ناون چې دی نو هغه څه دی احسان الله دی او دا نور نومې چې دي نو صفتونه دي یا موږ یو بل ته وایو حاجي صاحب یا چې دی نو کاکا صاحب دا د دې چې دی نو صفتي نومونه دي خپل ذاتي نوم چې دی نو هغه بلي نو د الله تعالی چې دی نو دا خپل نوم څه دی الله دی او دا نور چې دی نو اسماء حسنه کې چې کوم راغلي نو دا چې دی نو دا صفتي نومونه دي اسماء حسنه هغه حدیث کې چې دی راځي چې نبی علیہ السلام فرمایي چا چې دی نو د الله تعالی یو کم سل نومونه چې دی نو یاد کړو جنت ته وځي دا صرف یو کم سل نه دي دا زیات دي جلال الدین سیوطی چې دی نو راوړل د 1000 نه چې دی نو بره دا ډېر زیات دي د الله تعالی صفتي نومونه خو دا صرف په دې حدیث کې د الله رسول ویلي چې چا دا یو کم سل یاد کړل اسماء حسنه دا صفتي نومونه نو دا به الله تعالی چرته بوزي جنت ته نو دا اسم ذات دی او اسم عالم دی پراپر ناون دی د الله تعالی او د دې بل فیکټر چې دی نو هغه دا چې واجب الوجود دی الله تعالی سره واجب الوجود دی واجب الوجود هغه چاته وایي چې هغه موجود د خپل ذات د وجنه چې موجود د خپل ذات د وجنه د خپل ځان نه موجود دی ما ته چې موجود یو د خپل ځان د وجنه موجود یو نه ما ته الله تعالی پیدا کړو الله تعالی پیدا کړو هغه زموږ خالق دی او الله تعالی چې نه چا پیدا کړی بلکې د خپل ذات د وجنه موجود دی واجب الوجود هغه ذات ته وایي چې هغه همیشه د همیشه نه او همیشه نو انسان خو چې دی نه همیشه او نه چې دی نو همیشه د پاره دی بلکې واجب الوجود هغه ذات دی د همیشه نه دی او همیشه وي او واجب الوجود هغه ذات ته وایي چې هغه ته دا ټول مخلوقات چې دی نو محتاج یو انسانان جنات حشرات حجر شجر دریابونه غرونه بارانونه اوبه هر څه چې دی نو هغه ذات ته چې دی نو محتاج دی چې هغه الله تعالی دی او دغه شان دی کې په کلمه کې نه دی لا اله الا الله کې هم الله راغلی دی
هلته بل صفتونه مې نه دی راوړی وره چې لا اله الا الله الا الرحمن الا الرحیم بل صفتونه مې نه دی راوړی بلکې الله تعالی خپل نوم چې دی نو راوړی دی که بل صفتونه م راغلی وی نو بیا ګوره عقیده نه جوړېدله ځکه دا رحیم لفظ په قرآن کې نبی علیه صلات وسلام ته هم ویلی شوی دی حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم چې دا پیغمبر په دې مؤمنانو باندې چې دی نو رحم کوونکی دی شفقت کوونکی دی او نه پکې چې دی نو رؤوف راوړی ځکه رؤوف په یو بل مخلوق کې هم کېدی شي یا لږ او یا زیات رحیم په یو بل مخلوق کې هم کېدی شي لږ او یا زیات نو څه راوړی دی الله تعالی خپل ذاتي نوم چې هغه اسم عالم دی اسم ذات دی او په دې نوم کې چې دی نو ټول صفات چې دی نو راجمع دي ټول ښه صفتونه او ټول کمال صفتونه د الله تعالی په دې نوم کې راجمع شوي دي او چا پکې دا هم ویلي علماو چې دا اسم اعظم چې کومې ته ویلی کېږي نو هغه الله دی دا لفظ د الله دی او الله ویل چې دی نو هغه غوره دی په نسبت د خدای باندې خدای چې دی نو هغه موږ په پښتو کې خدای وایو په پارسی کې چې دی نو په اردو کې چې دی نو خدا ویلی کېږي او داسې نه ده چې په دغه کې ګناه دی چې خدای به نه وی ګناه پکې نشته خو غوره نوم چې دی نو هغه د الله تعالی نوم اخیستل دی تیر کلونو کې مخکې زه راتلم نو د چڼو به اواز کوو دا چڼې نه دی دا په اصل کې چڼې نه دی دا په اصل کې چونې و چونې دې خلکو ته چې دی نو چڼې جوړ کړو چونې چې دا د قرآن او د حدیث دپاره چون شوي دي چون شوي دي دا خلکو نو هغوی وظیفه راټولوي نو چې وظیفه راوړئ چې دی نو خدای مو وبخیو د دروازو مخې ته ولاړې نو ما ورته وویل چې د خدای په ځای باندې الله وایي دا غوره دی وظیفه راوړئ الله مو وبخیو نو داسې نه چې ګناه پکې دی خو دا څه دی الله ویل چې دی نو دا غوره دی الله تعالی او د الله تعالی د نوم به چې دی نو ادب کې ادب و د الله تعالی د نوم چې کله واورېدی شي د الله تعالی نوم ډېر غټ نوم دی په دې کې یو جلال دی د الله تعالی په دې نوم کې په سورې انفال کې چې دی نو راځي چې کله دیو د مؤمنانو صفت دا دی چې دیو کله د الله تعالی نوم واوري نو د دیو دا زړونه وجلت قلوبهم زړونه چې دی نو ورپېږي یو کتاب مې کتو نو پای کې د دې زبیدې د هارون رشید چې دی نو ښځه وه بادشاه و نو زبیده چې کله وفات شو نو هغه ډېره مشهوره ښځه وه دا نهر زبیده هم چې دی نو ایستلی و په دې سعودي کې هغه اثرات یې اوس هم شته دی نو چا ول چا په خوب کې ولده نو چا یې تپوس وکړو چې ستا سره څه معامله وشوله ده نو هغه ورته وایي چې زه خو الله تعالی چې دی نو وبخلم او زما سره ډېر ښه سلوک وشو نو هغه کس ورته وایي چې تا خو نهر ایستلی و او الله تعالی به خامخا تا ته چې دی نو په دې باندې بخښنه کړې وایي په نهر خو نږدې و چې زه راګیره شوی وایي نهر خو زما په اعمالو کې د سره رانغی وایي ما ته وویل چې دا نهر خو تا د خزانې په پیسو جوړ کړلی د حکومت په پیسو دې جوړ کړی دی نه ته څه د خپل جب نه چې دی نو تا نهر نه دی جوړ کړی خو په یو کار باندې چې دی نو الله تعالی زه وبخلمه وایي داسې چل به و چې ما به کله روټۍ خوړله او روټۍ ته به زه کېناست نو که په دې کې د اذان اواز به شروع شو ما به روټۍ په ځای باندې کېښودله د الله تعالی د نوم داسې ادب کول داسې احترام او داسې خلک اوس هم شته دی چې الله تعالی نوم واوري اذان شروع شي نو هغوی دومره ادب او احترام کوي چې هر څه په ځای باندې کېږي الله تعالی د نوم د وجې نه الله تعالی د ادب د وجې نه وایي زه په دې عمل باندې چې دی نو الله تعالی وبخلمه چې تا زموږ د نوم چې دی نو عزت و ستا سره تا د هغې احترام کړی دی نو دغه شان دی چې څوک په لارو کوڅو کې یا د کاغذ راخلي اخبار ټوکله راخلي په نالو کې پراته کاغذونه اخبارات او هغه یو محفوظ ځای ته رسوي نو بیا خو به د هغې خو به ډېر غټ اوچت مقام وي موږ د دې شیانو هسې پروا نه کوو بس که په اخبار کې چې دی نو څه کور ته مو ویوړه سودا څه پګوړۍ څه بس کاغذ اخبار چې دی نو ښکته گزار کړو دا څوک ویم نه چې په دې کې به د الله نوم وي د پیغمبر نوم به پکې د قرآن آیات به پکې چې دی لیکلی شوی او بل پکې چې دی نو دا مو چې د امام احمد بن حنبل رحمه الله په گاونډ کې یو سړی اوسېدو لوهارو انګرو نو هغه
چې کله چې دنو هغه به کار کولو دا سټکه به چې دنو راچېلو نو چې کله به اذان شروع شو نو دی به دا سټکه چې دنو دسی واپس نه راچېلو شاته به واچېلو او سره به خپل دکان چې دنو هغه بن کو جمعات لګلو نو هغه چا په خوب کې ولو چې الله تعالی ستاسو سم عامله وکړه وای زه خو د امام احمد بن حنبل درجه ته چې دنو ورسولم نو سړی ته پوښتنه کوي دا څنګه ستاسو اوس علم نه وته یو شړ بڑ عام انسان وي وای زه په دې باندې الله تعالی هغه درجه ته ورسولم چې ما به کلم چې د اذان आवाज واورېدو نو ما به چې خپل کار کسب چې هغه وبند کو ما به ما توړه واسه ټکه واپس نه راچېلو چې کله به زما د غوګونو سره الله اکبر आवाज ولګېدلو دا ډېر اوچت نوم دی الله اکبر په دې ټول دنیا کې دا आवाज کیږي الله اکبر الله نه څوک لوی نشته دی الله ډېر غټ دی نو لفظ الله چې دنو دا د الله تعالی ذاتی نوم دی د دې به ادب احترام کې ورپسې چې دنو الرحمن او رحیم دی رحمان چې دنو د الله تعالی دوه صفتی نومونه دي رحمان او رحیم رحمان معنی دا چې عام مهربان دی او رحم چې دنو شامل دی هر چاته رحمان هغه چاته وي چې هغه عام رحم او شامل هر چاته په دنیا کې چې دنو هر چاله ډوډۍ ور کوي کافر لم ور کوي مسلمان لم ور کوي رزق ور کوي اوبو ور کوي اسکاک ور کوي دوست دشمن په کې چې دنو نو ګوري دا رحم چې دنو عام دی د الله تعالی رحمان او شامل له هر چاته دوست دشمن ته ور نبی له سلام پیدا کړي ابو جهل هم پیدا کړي نبی له سلام نم خوراک ور کوي ډوډۍ ور کوي ابو جهل نم ور کوي د سینه چې ابو جهل په ماره کې نوړین خلی او د نبی له سلام پای کې سیده تیریږي ابراهیم علیه السلام پیدا کړي نمرود هم پیدا کړي موسی علیه السلام پیدا کړي فرعون هم پیدا کړي او رزق چې دنو ټول ور کړي عام مهربان دی الله تعالی رحم چې دنو هغه عام دی مرسیفل لموس مرسیفل چې عام مهربان او بل چې دنو الرحیم دی الرحیم معنی دا چې خاص رحم دی او کامل رحم دی خاص رحم دی او کامل رحم دی رحیم معنی دا علی رضی الله تعالی عنہ به دا دعا غوښتله و یا رحمان الدنیا و یا رحیم الاخره اے د دنیا رحمانا او اے د آخرت رحیما په آخرت کې او بیا صرف په مؤمنانو مهرباني په کافرو بیا د مهرباني نشته نو رحمان چاته وي چې عام مهرباني او رحم شامل هر چاته او رحیم چې هغه رحم سپیشل رحمي خاص هغه د الله تعالی په مؤمنانو باندې نو دا صفتی نمونه شو نو معنی څه شو بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د الله چې عام مهربان دی او خاص مهربان دی شروع کوم په نوم د الله چې عام مهربان دی او خاص مهربان دی نو چې هر کار شروع کې دا غي نو مخ کې بس وکې بسم الله وکې چې روټي خوري بسم الله کوا موږ په دې سکول کې چې وو نو موږ ته په سکول کې استادانو روټي د خړل دعا دا راخول وا چې بسم الله والا برکت الله دا برکت الله په دې باندې چې نو څه دلیل نشته ده دا وسره اسی چې ځان له لګولې ده ها صحیح بسم الله دا چې سړی دا وای بسم الله الرحمن الرحیم او که ټوټل نشي وای صرف که بسم الله وای نو هم پوره ده په عام کارونو کې چې کله قرآن شروع کې بیا غو بسم الله الرحمن الرحیم پوره وای وجه ته خوراک شروع کې صرف که بسم الله دی ویل هم صحیح او نبی له سلام وای هر هغه کار چې هغه بغیر د بسم الله نه شروع شي نو پای کې او برکت او خیر نه یو خیر او برکت سره چې په هر هغه کار کې چې هغه په بسم الله سره چې دنه شروع شي نو کته هر کار شروع کې نو په بسم الله او دس کې جامع غوندي ها مانزه ته پاسه هر نیک کارو هغه باندې چې دنه بسم الله